بسم الله الرحمن الرحیم. زورخانه ما تاسو ګورئ تحقیق نیل دا وخت ولاړې ما په کوی برمول کې د های سکول روډ دی. اویس را سره موجود دی. د اویس په باره کې ته دا ووایم. اویس د مور پلار یو زوی دی. د کوی برمول کې د ډیکوریشن سامان چې څومره دی دا خپله تیاری او خرڅوي. که هغه د حج عمرې ګاډي وي، که هغه د ودونو وي، که د کویدنو وي، که څه د ډیکوریشن دغه وي، هغه دی په خپله په ایکسر باندې دا کار کوي. یو دا شاپ هم دی، یو د کیټرینګ سامان چې څومره دی هغه هم ورسره دی. او اویس چې دی د سره د دې پروګرام نه مخکې خبره وشوه نو دی وایي چې زه د مور پلار یو زوی یم، پلار مې په کلي دی او ما د 8000 روپو نه دا کاروبار د کور نه سټارټ کړ او الحمدلله نن دې ځای ته راورسېدم چې دا شاپ مې هم دی. دې کې دی چې دا څومره تاسو ته به سکرین باندې دا څیرې ښکاري، ډیکوریشن، ګفټس څیزونه دا دی ټول خپله دلته کې تیاری. زما د پروګرام مقصد دا دی چې زما د کوی برمول، د پیپل، د غادي بابا، د چارپیټسل کې څومره خلک زما د اواز اوري نو د اویس سپورټ کوي. د هغې وجه دا ده چې دا رنګې ځوانان موږ سپورټ کوو نو د دوی به حوصله افزایي کېږي. دا زمونږ او ستاسو ذمهواري ده چې موږ دا رنګې ځوانان چې دی دا پروموټ کړو، دا سپورټ کړو چې دوی مخکې په دې خپل کاروبار کې مخکې لاړ شي. زه ډېر خوشحاله شوم چې په دومره عمر کې چې دی اوس هم تعلیم حاصلوي، خپل تعلیم هم حاصلوي او سره خپل روزګار هم کوي. او ته سحر راځې خپل کاروبار ته ټیم ورکوې، د هغې سره سره ته خپل سکول هم وایې. لږ زموږ دې کتونکو ته دا راته ووایه چې څنګه د ذهن ته دا سوچ راغی، څنګه د آیډیا راغله او نن کوم مقام ته رارسېدلی دا راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه الحمدلله پوډکوال ما دا سوچ کاروبار زما مخکې له سوچ و. الحمدلله زه چې راوتلم ما له ټولو خلکو ډېر سپورټ راکړی اوسه پورې. دا کلي خپلوان دا ټول ما ډېر غټ سپورټ راکړی دی دې کې. او الحمدلله زه دې مقام ته د کلیوالو او د ټولو خلکو مینه راکړې دې د وجې دې مقام ته راورسېدم. اوس دا کار خو ډېر ګران دی، پیچیده دی. ډیکوریشن دا شاګردي دې کړې، زده کړه دې کړې، دا زموږ دې کتونکو ته ووایه. الحمدلله بس موبایل لا سره زده کړي دي، نور چا شاګردګي الحمدلله موږ نه کړې. خپل دغه کوم کوشش کوو چې خپله تیارو. بس تصویر ته اوس وګورو، بس هغه شان سوچ راشي بس جوړو. او دا سیرې هر څه موږ نن سبا دا ګل نن دي دا زه خپل کور تیارو. دا ګل نه دا ګل نه زه خپل زه خپلو کتونکو ته وښیم چې اویس وایي چې دا ګلونه په کور کې تیار دا ګل نه زه هم کور تیاروم. او جی په دې کې سره کور کې مور یا خویندې یا رونه در سره هیلپ کوي. او جی ټول ډېر محنت کوي. سهار هم زه راتلم ما مور لګیا وه دا جوړول، نن سهار چې راوتم. افرین شه افرین شه په داسې میندو باندې چې خپل بچي سپورټ کوي. او دا ګلونه دا که په بازار کې اخلي نو دا ډېر ګران وي، خو دا په کور کې تیارېږي. دا زما د کوی برمول د دې خاورې هغه مورکۍ ته هم زه سلام کوم چې دا خپل بچی سپورټ کوي او د ده دپاره دا ګلونه تیارېږي. نو دا ډېر د خوشحالۍ خبر ده. نور تاسې کوم څیزونه چې هغه تاسو کور کې تیاروئ؟ کور خو موږ صرف دا ګلونه اوس تیارو او نور زه دکان کې سیرې شوې دا ډیکوریشن خو خپله کومه. داسې نور څیزونه چې هغه تاسو په کور کې تیاروئ؟ کور کې صرف اوس ګلونه مختلف قسمونه ګلونه کور موږ تیارېږي. څومره کلر ګلونه دي دا پراته دي کور کې تیارو. او داسې موږ دکان کې سیرې تیارو، خپله دغه کمرې ډیکوریشن کو، ګاډی کو، سټیج لپاره هم رینج شته دی، پوره سامان دی موږ سره. او جی دا راته وایي چې زه به ستا په دې کیمرې په سیاست باندې دا کوم ګفټ چې نیسلی دی نو د دې حوالې سره به خبرې کوې راته. نو دا څه دي زموږ دې کتونکو ته لږ ووایه. دا دلهن له ورکوي یا دلها له ورکوي. دا هغه ګفټ دی، دا ډېر ښه تیار شوی دی. دې کې دننه واچز هم ږدلی شي او څوک څه ږدلی شي هغه دي. خپلو کتونکو ته ووایم چې دې کې ګړی هم ده. دا ګفټ دی او ډېر ښایسته ګړی دی پکې. دا د واده هلک ته او ناوې دپاره دا ګفټ دی. په دې کې میل او فیمیل واچ دي. د دې سره سره تاسو دا کېده په ځمکه باندې دا ورسره کېده. دا ګلدستې چې دي دا هم د دوی په خپله باندې دا دوی تیاری. د دې کې اکثر راځي غټې وړې مختلف چې یو سړي فرمایش شي چې هغوی ما دا غټه جوړه کړه، دا کلر ګلاب پکې ولګوه، دا ګل پکې ولګوه، دغه هم تیاری.
څوک وایي چې موږ له دغه تیار کوه فرېش ګلونه موږ آرډر باندې راوړو فرېش ګلونه موږ په آرډر راوړو چې 2-3 ورځې مخکې وي موږ په آرډر راوغواړو او داسې دا پیسو والا ګلدستې څو جوړې پیسو والا موږ تیارو مختلف قسمونه یې په دې کې که څوک دلته کې راشي او راشي هغه دې نه سودا وکړي نو هغوی له څه ګفټ شته دي او جي شته دی دلته ګفټ دی هغې کې واچز دی تقریبا زموږ دې کتونکو ته وښیه لږ دا دی او جي دا دې څه حساب کتاب دی دې کې دا چکلیټونه دي دې کې ګړۍ ده او ځان له 12-1300 روپو ده ګړۍ او داسې 2500 روپو ګفټ تقریبا جوړېږي دا به فری ملاویږي قراندازي په تور باندې دې کې 15 دن پاتې دي او جی زموږ ایډرس دی های سکول روډ کویبر مولوي او زموږ نمبر دی 034096693330 دا نمبر به تاسو ته په سکرین باندې چلیږي نننی پروګرام چې دی د دې لپاره دی چې دا اویس چې دی دا مونږه سپورټ په دې عمر کې دی راوتی دی خپل کاروبار کې الحمدلله دی زما د دې علاقې د ځوانانو لپاره یو مثال دی د وړوکي سطحې نه د کور نه کاروبار شروع کړی دی نن سره په کور کې مورکۍ ده خویندې دي هغوی ورسره په کور کې محنت کوي څومره ګلونه چې دي دا په کور کې تیارېږي چا د نت نه غلطې فایدې واخیستې نو چا چې ډېرې ښکلې فایدې واخیستې څنګه چې اویس وي چې زه ویډیو ګورم په یوټیوب یې ګوري ویډیو ګوري د هغې مطابق چې دی نو دی بیا کلر او ډیزاین دا هغه جوړوي دا څومره ګلونه چې ښکاري تاسو ته دا دی په خپل کور کې تیارې زه نوجوان نسل ته وایم چې د اویس زموږ د علاقې فخر دی خپله هر څه کوي که تاسو هم دغه شانتې په وړوکي سطح باندې یو کاروبار شروع کړئ نو انشاءالله تعالی څنګه چې اویس وي دغه شانتې به ستاسو هم ترقي وي د اویس د کیټرینګ شاپ چې دی د هغې به هم تاسو د ما بل پروګرام کې به اوس ویډیو ګورئ مونږ به ځو هلته د هغې به زه بیا پروګرام اوس شیر کوم د ما سره اوسئ